سلامونه او احترامات دوستانو، یو ځل بیا اسماعیل سیار د خپل یوټیوب باجوړ نیوز د طرف نه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک خوشحالي او د ژوند په مزو کې وئ. دوستانو نن به موږ خبره کوو د ګوګل ټرانسلیټر په باره کې. اکثر اوقات زموږ سره داسې کیږي چې موږ ته څوک د انګلیش میسج راولیږي نو موږ په هغې نه پوهیږو او بیا یې په یو بل پسې ګرځو چې دا یې څه لیکلي. نو نن زه تاسو ته ډیره اسانه طریقه ښایم چې تاسو به د انګلیش میسج څنګه اردو ته اړوئ او د اردو میسج به څنګه انګلیش ته اړوئ. نو ډیره اسانه طریقه ده، خو تاسو نه زما یو وړوکی غونته ریکویسټ دی، که تاسو چېرې زما چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زما چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ چې تاسو ته د دغسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن د ټولو نه مخکې در رسي. نو دوستانو تاسو به د ټولو نه مخکې د خپل موبایل سکرین ته لاړ شئ او د پلی سټور اپلیکیشن به کولاو کوئ. چې تاسو د پلی سټور اپلیکیشن کولاو کوئ نو دلته به ګوګل ټرانسلیټر سرچ کوئ او ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. چې تاسو د ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن ډاونلوډ کو نو بیا به واپس خپل سکرین ته راشئ او په خپل سکرین کې به د ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن اوپن کړئ. زما سره آلریډي د ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن انسټال دی. نو راځئ زه تاسو د خپل موبایل سکرین ته بوزم چې دا به موږ څنګه استعمالوو. نو د ټولو نه مخکې به تاسو د ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن کولاو کوئ او چې تاسو د ګوګل ټرانسلیټر اپلیکیشن کولاو کوئ نو تاسو دلته وایس ریکارډ هم شئ کولی او دلته ژبې هم چینج کولی شئ چې د کومې ژبې میسج نو هغه تاسو ټرانسلیټ کولی شئ. چې د هر زباني تاسو یو اردو ته شئ راړولی، پښتو ته هم شئ راړولی او انګلیش ته هم اړولی شئ. نو تاسو چې دلته خپل زبان سلیکټ کړئ نو بیا به د هغې نه پس واپس بیک لاړ شئ. چې بیک تاسو راشئ نو تاسو ته به څه داسې قسم انټرفیس کولاو شي. نو بیا به تاسو هغه خپل میسج کاپي کړئ په کم میسج چې تاسو نه پوهیږئ، که په مسنجر کې، که په واتساپ کې، که په هر ځای کې، نو هغه میسج به تاسو کاپي کړئ. لکه مثال په طور زه دا میسج کاپي کوم او زه تاسو ته اوس ښایم چې دا به څنګه ټرانسلیټر کوي. چې تاسو میسج څنګه کاپي کو نو واپس به بیک لاړ شئ او دلته به ګوګل ټرانسلیټر کولاو کوئ. چې ګوګل ټرانسلیټر دلته تاسو کولاو کو نو هغه میسج به تاسو دلته پیسټ کړئ. نو دا تاسو لیدلی شئ چې زما د اردو میسج انګلیش ته واوښتو. په ګوګل ټرانسلیټر باندې تاسو د هر زبان میسج چینج کولی شئ او ځان پې پوهولی شئ. نو دا وه د ګوګل ټرانسلیټر طریقه. انشاءالله د یو نوي ټاپک سره به یو ځلې بیا زه ستاسو سره مخاطب کیږم. تر هغې د نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.